14 لکه فالوورز الله دا د ګیلمنې الله دی وبخي دا د هغې وخه او د هغې باوجودو مونږ ګیلمنه څه کوو ګناهګارو او 33 میلیون لایک الله دا دی مسلمانانو دی ګیلمنې له ورکړي او دا 14 لا خلکو دا ټول مسلمانان دی او پښتانه دی او کلمه وایي الله اکبر کبیره. نو تاسو راته ووایئ په دې ګناه کې به د دې سره دا خلک شامل نه الله په میاشتو به د ګیلمنې نه خلکو ټیمونه اخیستل میاشت او دو میاشتې به ورته د خلکو انتظار کو دی مسلمانانو الله اکبر کبیره. او بیا خاص کر زموږ مسافر نه دي په لکونو ګفټونه یې دې خلکو ته کړي دي دلته ورته خلکو په لکونو روپۍ به افر کولې الله اکبر کبیره. او بیا مونږ وایو ګیلمنه دا والله دې دا ښځې دی الله داسې کې او ښځې دی الله هغسې کې دا ما ورته اساسه وښه. او بیا خاص کر زموږ مسافر نه دي خفه کېږي برانه نه تاسو دغلته مزدوریانې کوئ خو دا ټول چې بېګړه او ساز دی په دې کې ستاسو ډېر اهم کردار دی دا یاد وساتئ. کو چېرته دې ښځو له ما ورته سپورټ نه ورکولې او ما ورته وله پیسې نه رالیږلې د دوی مجال شته چې دوی دومره جرت کو دا خو ما ورته وله جرت ورکو که نه الله اکبر کبیره. د یوې شپې یوې ښځې له ته 2-3 لک روپۍ ورکې الله نو هغه به ولې نیکۍ کار کوي هغه به سبحان الله الحمدلله تا ته وایي هغه به تاله تلاوت کوي هغه به هم دغه خبرې اترې کوي دغې خبرې له به زور ورکوي ولې ما ورته وله ډاډګیره نه ورکو الله ما ورته بې خرچې کوو ما ورته وله پیسې ورکو دا 14 لکه خلک چې کم دی که نه دا فالو کړې ده نو فالو مطلب څه ته مخکې زه به در پسې یم ته چې کم کار کوې ته ښه کې زه به تا سره یم الله اکبر کبیره. بس الله دې موږ معاف کړي زموږ پښتانه په کمنټس کې الله دې مرداره کړي الله دې داسې کړي هغسې کړي قسم دې ته دغې خلکو له قسم ورکه مړه وې تا به دا کتله کو نه به دې کتله د دې ویډیوګانې به دې کتې کو نه به دې کتې الله دې وبخي ټولو او چې کله پکې داسې خبر رایي چې د پلانې ویډیو لیک شوه الله ټول وایي سینډ می ما ته راولېږه پیسې به خلک ورکوي او مړه بیا ما ورته وایو چې دا داسې خلک دی او دا هغسې خلک دی. موږ ټول پښتو کې بېلګر رحمت الله علیه الله دې وبخي یو ټکی استعمالو خو نه وایم په دې ټولو خبرو کې د دې سره مونږ ټول ملګري یو او دا کم چې فالوورز دي یاد ساتئ قیامت کې به تاسو نه دې خبرې تپوس کېږي تاسو له شاباسۍ ورکوئ تاسو ورته وایئ چې پیسې د دنیا پیسې خرچ کوئ پې الله اکبر کبیره. یوازې دوی ګناهګارې نه دي ما او تا ټول پکې ګناهګار یو بس. زنانه دنیا نه لاړه ولې لاړه تاسو ته پته ده الله دې وبخي بل به تاسو وایئ چې تاسې تصویر ولې لګولې چې کومه ګناه په پټه کېږي په پټه به یې منې کې او چې کومه ګناه په ښکاره کېږي په ښکاره به یې منې کې د ټول نه مخکې خو دې الله ته د خاورو سره وبخي. زه دا خبره کوم نبي علیه السلام یو حدیث مبارک دی هغه ټیکټاکرې ښځې او جینکۍ چې به د میډیا په حاشي خورئ او خطرناکې دي یو قسم نه کم چې مړه څه نشم ویلی خبرې کوي ته به جمال صاحب ته دې څنګه خبرې لکه تاسو یې مونږ ته رالیږئ په دې میډیا مونږ هم یو مونږ هم تاسو سره روټۍ خورو یاره ساګانې یې خورو په دې معاشره کې. نبی علیه السلام فرمایي دا جمدي خلک نه دی دا چې څوک وفات شي او دا جمدي خلک و چې دا ډېر ښه انسان نو د دې خلکو په خوله باندې الله څه کوي الله د هغه بخشش کوي. بل تاسو ته پته ده چې دا جمدي کې څو چې دا ډېر بد انسان څوک مړ شي نو د دې په خوله باندې الله څه کوي الله هغې بخي او هغوی جهنم ته غورځوي. تاسو ما ته دا ووایئ دا زنانه دنیا نه لاړه تاسو کمنټس وګورئ په کومه ویډیو چې که نه په 100 کې به 2% خلک وایي زه الله دې وبخي او نور ټول وایي الله دې په څلوري کې الله دې دا ځمکه پې ډکه کړه ښه دی چې معاشره تې داسې شوه ټیک ټاکرو جینکو ښځو چې دا په حاشیانې خوروئ ستاسو دا مستقبل دی مستقبل قسم دی کو د سړي بچی ده بسې څه وکړي تاسو بسې دعا وکړي چې الله دې وبخي بس دا خپل خاندان هم د باندې شرمېږي یقین وکړه توبه وباسئ موقع ده سره جمدی یو کس په تاسو بسې دا نه وایي چې الله دې وبخي هر یو هم په بده یادوي په بده به هم هر یو یادوي